اجاز خان موجود دی د دې احتجاجي مظاهره په حواله سره د سوجي اجاز خان نن چې د احتجاجي مظاهره دونه په سرګرمیانو سره راټوته شوي د کارکونان راغلي دي او په مهنګۍ په دې بحث کې د دې حواله سره څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن د احتجاجي مظاهره چې ده زموږ د صوبایي جماعت په ټول KBK کې یو کال ورکړو چې په تمام هډ کوارټرو کې د دې نااهل حکومت او د مهنګۍ خلاف احتجاجي مظاهره وکړي. نن په ګرین چوک کې جمعیت علماء اسلام زیر نگرانی د دې نااهل حکومت او د مهنګۍ خلاف موږ راوتي یو او د دې احتجاجي خپل احتجاج ریکارډ کوو. که تاسو وګورئ په دې وطن کې په میاشت کې 2 پیرې پېټرول ګرانېږي. د دې سره سره ډالر چې زمونږ کم دی د پاکستان بلندترین سطح توخه 170 روپۍ نن په اوپن مارکیټ کې ډالر دی. وړه تر وړه 1400 توخه د غوړو د حل دی. دوايانې چونکې چې دا د انسان یو ضرورت دی نه بغیر گزاره نه کېږي. 420 دوايانې ګرانې شي. 3 کاله ردو په مرکز کې شو، اتم کال په صوبه کې روان دي. که دا حالات روان نو زما په خیال چې غریبه طبقه چې ده نو هغه ډېره زر لاندې روانه ده، ختمه ده. د دې نه علاوه د کرونا راغلی دی وروره په دا دویم کال دی. په دې کې 2 لاکډاون یې لګوي، 2 ورځې لاکډاون نو عوامو له غریبو خلکو له سور کنن 800 روپۍ دیاړي ده. په دیاړۍ کې مطلب دا خلک ځان غوړي والي، وړه والي، چینی والي، دوايي والي. نن جمعیت علماء اسلام د قوم आवाज جوړ شي دی. موږ د دې خپل قوم ته دغه درخواست کوو چې د جمعیت علماء اسلام ملاتړ جوړ شي او د دې حکومت په خلاصي او په ختمېدو کې د جمعیت علماء اسلام مرګرتیا. پتیوت الله خان دلته کې موجود دی، قاری پتیوت الله، چې هغه یو ډېر درون یو قدردان د GUI رهنما دی. زه به ته یو کارکون ویم او د دار وطن یم. په دې حواله سره لږ تفصیلات راکوي، موږ سره اوسئ. جی پتیوت الله صاحب، بسم الله الرحمن مظاهره د دې په حواله سره څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اسماعیل خان، تاسو ته پته ده چې په ملک کې یو بې انتها مهنګایي راغلی ده چې هغې د معاشرې هر سړی متاثره کړی دی. متوسطه طبقه چې ده هغه د غربت د لکیر نه لاندې راغله. او که مونږ او تاسو د مخکینی حکومتونو د دې حکومت سره موازنه وکړو نو زه به تا ته دا ووایم چې یو شی د هغو په حکومت کې په 50 روپۍ باندې کیلو نو هغه په دې حکومت کې په 1.5 روپۍ باندې کیلو دی. دې حکومت غلطې دعوې کړې وې د خلکو سره، قوم لا او عوامو له یې دوکه ورکړې ده. خلک د غربت د لاسه چې دی پریشان حاله دي. جمعیت علماء اسلام دلته واحد سیاسي جماعت دی چې هغه د دې عوامو د حقوقو صحیح ترجمان دی. د دې مهنګای خلاف په پورا خیبر پختونخوا کې او د پاکستان په هر صوبه کې او په هر ډسټریکټ کې چې دي مونږ نن احتجاجي مظاهره ده چې د مهنګای هغه جن چې دی هغه د قابونه بهر شوی دی او ټول خلک یې وخوړل. عمران خان تا چې د دې قوم سره کمې وعدې کړې وې د خدای د پاره نور د دې قوم په حال باندې رحم وکړه او د دې حکومت نه استعفا ورکړه. ملک چلول ستا غوندې نااهله سړي کار نه دی. ملک چلولو لپاره چې دی ووټ له به عزت ورکو او د ووټ چې کم حقدار خلک دي هغه خلک به رامخکې کوو نو د دې ملک حالات به ټیک کېږي. د مهنګۍ خلاف نن زمونږ دا مظاهره ده او انشاءالله تعالی دا تحریک به تر هغې پورې جاري چې یا دوی مهنګایي د ملک نه ختمه کړې نه او یا چې دی د ملک ته د اقتدار نه استعفا نه یې ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول صاحب شکریا ادا کوم او د نن احتجاج په حواله سره دا وایم چې ملک کې کومه مهنګایي ده او کم د عوامو سره ظلم شروع دی. دا احتجاجي مظاهره د هغې خلاف ده چې دا ظلم د نور بند کړی شي، په دې عوامو د رحم وکړی شي. خلک چې دی نو تبعی طرف ته د ملک روان دی، د ملک ادارې روانې دي، د عوامو استحصال کېږي او دا د فوراً چې دی نو بند کړی شي، د عوامو سره د انصاف وکړی شي. او کم غیر شرعي بلونه چې پاس کېږي د هغې موږ غندنه کوو او فوراً د دغه بلونه چې دی نو واپس واغستی شي. دا د پاکستان د آئین خلاف دی او د قرآن او سنت خلاف دی. لہذا دغه کم بل چې دی دغه د واپس واغستی شي دا غیر شرعي دی، موږ دا نه منو. رازی ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن، رازی ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن، فیضان کو قربان